बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو محصلینو، په دې لیکچر کې به موږ او تاسو په ایم آی یا مایوکارډل انفرکشن باندې خبرې وکړو. تاسو ته معلومات دی چې ایم آی یا مایوکارډل انفرکشن یا د مایوکارډیوم د زړه د مایوکارډیوم د عضلې احتشاء مخکې موږ او تاسو ویلي چې د اسکیمیا د وجې څخه منځته راځي، او دا اسکیمیا چې ده مونږ او تاسو داسې ویلې چې د کورونري شریانونو د بندش د وجې څخه منځته راځي، او 90% بندش مونږ ویل چې د اتیروسکلیروز د وجې څخه منځته راځي. که په لومړي ځل سره ناروغ د مایوکارډل انفرکشن سره مخامخ شي، پخوا د دې پې حمله نه وه راغلې، لومړنۍ حمله یې، نو دې ته مونږ او تاسو وایو اکیوټ مایوکارډل انفرکشن، یا په حاد شکل باندې د زړه احتشاء یا د زړه حاده احتشاء. اوس احتشاء یا انفرکشن چې دی مخکې مونږ او تاسو ویلې چې د نیکروزس څخه عبارت دی، او دا نیکروز چې د اسکیمیا د وجې څخه منځته راځي، ځکه وینه ورته نه ورځي، نو اسکیمیک نیکروزس هم مونږ او تاسو ورته ویلی شو. یوازینۍ ناروغي در په زړه کې چې په زیاته اندازه باندې مړینه یا وفیات یا ډیت د دې د وجې څخه منځته راځي. سببونه یې چې دي مخکې موږ او تاسو ویلي چې 90% د اسکیمیک هارت ډیزیز سببونه چې دي د کورونري شریانونو اتیروسکلیروز. په دوی خلکو کې به د کورونري شریان دا لوبین چې دی 15% نه ډېر بند دي، یعنې د 3 حصو برخه نه به زیات دا شریان بند دي، او 20 نه تر 13 دقیقو کې بندش د دې سبب ګرځي چې په عضلاتو کې نیکروزس رامنځته کړي. اول کې دغه نیکروزس چې په سب انډوکارډیوم کې شروع کېږي، او بیا وروسته د ایپیکارډیوم طرف ته هم حرکت کوي یا پرمختګ کوي. د 3 نه تر 6 ساعتو پورې دغه نیکروزس چې دا خپل نهایي برخه ته یا اعظمي حد ته یا اندازې ته رسیږي. اوس که چیرې په یو ناروغ کې انفرکشن منځته راغلی وي، تاسو د دې په زړه کې د مورفولوژي له نظره یا د ظاهري شکل نظر څه شی ګورئ؟ لومړی تاسې ګورئ ډاکټر صاحبانو چې یو التهابي غبرګون یا انفلامیټري ریاکشن منځته راغلی دی، او ورسره کوګولیټیو نیکروزس یا تحسري نیکروز منځته راغلی. بیا تاسو وګورئ دغه نیکروټیک مواد چې هلته جمع شوي دي دا له منځه وړل کېږي. بیا په 3م قدم کې تاسو وګورئ چې د ګرانولیشن ټیشو یا ګرانولیشن نسج جوړیږي دلته، او په اخیره کې دغه کومه برخه چې مړه شوې ده د مایوکارډیوم هغه د فیبروزس په واسطه باندې جوړیږي یا فیبروزس هلته صورت نیسي. نو د مورفولوژي له نظر څلور خبرې دي چې یو التهابي غبرګون دی او کوګولیټیو نیکروزس، دوهم چې د نیکروټیک موادو د منځه وړل، دریم ګرانولیشن نسج تشکل، او څلورم د هماغې نه تخریب شوي یا مړې شوې ساحې جوړېدل د فیبروزس په واسطه. که چیرې یو ناروغ په احتشاء یا انفرکشن باندې اخته اوسي، مایوکارډل انفیکشن باندې، نو په دوی باندې دغه دوه حادثې چې دا پې ډېره اغېزه کوي یا تاثیر پې کوي. اول دا چې که چیرې احتشاء په کمه اندازه باندې اوسي نو دا زر جوړیږي، او که چیرې احتشاء په زیاته اندازه باندې اوسي دا زر نه جوړیږي، په ځنډ سره جوړیږي. نو یو تاثیر خو د دې احتشاء د اندازې پورې دی. دوهم که چیرې د انفرکشن پسې دوباره بیا انفرکشن منځته راشي، نو دا د دې سبب ګرځېږي چې هغه مخکینی حمله چې منځته راغلې هغه دوامداره کړي، چې دا هم یو خطري حادثه ده. او درېیمه خبره دا ده چې که چیرې فیبرینولایټیک مواد موجودي، نو دا د دې افت یا د انفرکشن د پرمختګ نه مخه نیسي. خو که فیبرینولایټیک مواد نه موجود، نو دلته مړینه او انفرکشن چې دی دا زر منځته راځي. نو دغه 3 خبرې چې دي دا په احتشاء باندې مستقیما
تاثیر کولی شي. که چیرې موږ تاسو یو ناروغ وګورو چې په ایمای باندې اخته اوسي، نو د موقعیت له نظره یا د توپوګرافي له نظره به دا ایمای په کوم ځایونو کې ډېره منځته راځي. 40 نه تر 50% واقعاتو کې په چپ طرف زړه کې منځته راځي، او په چپ طرف زړه کې په انټیریور ډیسنډینګ کورونري آرټري یا قدامي نازله اکلیلي شریان کې منځته راځي، او دا د دې سبب ګرځي چې د چپ بوتین یا د لیفټ وینټریکل انټیریور والو یا قدامي دیوال مبتلا کی، همدارنګه د زړه اپیکس کې منځته راتلی شي، او انټر وینټریکولر سیپټم چې دی یا بین البوتیني دیوال چې دی 2/3 برخه قدامي چې ده دا مبتلا کولی شي. 50% واقعاتو کې، په 30% واقعاتو کې رائټ کورونري آرټري یا ښی اکلیلي شریان مبتلا کوي، په دې کې دا بندش منځته راتلی شي. چې د دوی د وجې څخه د چپ بوتین خلفي دیوال کېدلی شي مبتلا شي، د انټر وینټریکولر والو یا بین البوتین دیوال یا سیپټم یو په 3 خلفي برخه کېدی شي مبتلا شي. 15 نه 20% پورې واقعات چې دي دا سرکمفلیکس لیفټ سرکمفلیکس کورونري آرټري کې منځته راځي، او دا هم د دې سبب ګرځي چې د چپ بوتین لاترل دیوال چې یا لاترل وال چې دا پکې مبتلا شي. یعنی تاسو وګورئ ډاکټر صاحبانو چې ایمای چې دا د زړه په هر برخه کې کولی شي چې منځته راشي. په دې شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي. لومړني شکل کې لیفټ ډیسنډینګ کورونري آرټري تاسو ته ښکاره کېږي چې 40 نه 50% واقعاتو کې دغه ساحه چې ده د بندش سره مخامخ کېږي، او موږ وایو چې ناروغ په کورونري آرټري باندې اخته دی. په دې دوهم کې تاسو وګورئ چې رائټ کورونري آرټري دی، او د 13 نه تر 40% پورې واقعاتو کې دلته بندش منځته راتلی شي، او دا د زړه مختلفې برخې مبتلا کولی شي. او په دریم شکل کې تاسو ته لیفټ سرکمپلیکس کورونري آرټري ښکاري چې د 15 نه تر 20% پورې واقعاتو کې دوی مایوکارډیل انفرکشن یا ایمای منځته راوړلی شي. که چیرې ایمای د زړه دیوال د پنډوالي یا د ضخامت له نظره موږ تاسې وګورو، نو کېدلی شي چې د دې دیوال څومره ضخامت چې دا ټول په نیکروزس باندې مبتلا شي او انفرکشن پکې منځته راشي، چې دې ته ټرانسمورل انفرکشن ویل کېږي. یعنې که چیرې د دیوال اندازه 15 ملي اوسي او دا 15 ملي ټوله په انفرکشن، یا 2 ملي اوسي یا دا 2 ملي ټوله، یا 1 ملي اوسي یا 1 ملي ټوله، هر څومره چې د دیوال ضخامت یا ټول ضخامت پکې منځته راشي، دې ته موږ وایو ټرانسمورل انفرکشن. او که چیرې 1/3 داخلي برخه د دیوال، داخل طرف ته برخه د دیوال 1/3 مبتلا شي، دې ته موږ تاسو وایو سب انډوکارډیل انفارکشن یا د انډوکارډیوم لاندې برخه چې کومه ده. دغه انفارکشنونه چې دي اکثرا په چپ بوتین کې منځته راځي. هغه خلک چې هغوی کې د چپ بوتین خلفي دیوال یا پوسټیریور والو او انټر وینټریکولر سیپټم یا بین البوتیني حجاب اخته وي، نو په دوی کې ښي بوتین اخته کېدو چانس هم زیات دی. یعنې چې یو سړی د زړه چپ بوتین هم بند دي او انټر وینټریکولر سیپټم هم بند دي یا اخته شوی په انفرکشن، نو ممکنه چې په هغوی کې ښي بوتین هم اخته شي. خو په عمومي شکل باندې د ښي بوتین اخته کېدل چې دا په لږه اندازه باندې اخته کېږي. که چیرې موږ تاسو د مایکروسکوپیک ساختمان له نظره د انفرکشن یو ناروغ وګورو، په اولو 12 ساعتونو کې په خپلو سترګو باندې د مایکروسکوپیک له نظره تاسو کوم بدلون نه ګورئ، خو د 18 نه 24 ساعته وروسته به تاسو دغه ساحه وګورئ چې دا به لږ خړوالی پیدا کوي، د زړه دا ساحه یا خاصفه وګرځېږي، او نیوتروپیلونه ورته د وینې څخه او د ټول بدن څخه را رسېږي. 4 نه تر 5 ورځې وروسته بل ته یو نسج جوړېږي چې هغې ته موږ ګرانولیشن ټیشو وایو،
او په دې شاوخوا کې ماکروفاج وګورئ تاسو او د فیبروزس حادثه به وګورئ. 4 اونۍ وروسته یا 4 هفتې وروسته یا 1 میاشت وروسته به هیڅ نیکروټیک مواد تاسو ونه ګورئ چې موجود وي. ګرانولیشن ټیشو چې دا به ورکې راکم شوی او کولاجن الیا به پکې زیات شوي اوسي. او 8 اونۍ وروسته یا 2 میاشتې وروسته به تاسو وګورئ چې یو سکار فارمیشن یا یو داغ پکې جوړ شوی اوسي او دا ساحه به د سکار په واسطه باندې جوړه شوي یا رغېدلې وي. انفرکشن چې دی اکثرا یونی فوکل اوسي، یعنی یو طرف ته یو محیط د دوی په واسطه باندې مبتلا کیږي او د دغه انفیکشن دا ساحې قطر کې چیرې تاسو وګورئ 13 سانتي متر کو ملټي فوکل هم من سره تللی شي، خو اکثرا دا په بوتیناتو کې من سره وي. په ټرانسمورل انفرکشن کې ټرانسمورل انفرکشن موږ دې ته ویلو چې ټول دیوال ټول تکنس یا ضخامت پکې مبتلا شي اوسي. د انډوکارډیوم لاندې د مایوکارډیوم یو سالمه نازکه حلقه موجوده اوسي، یعنی هغه برخه چې د انډوکارډیوم لاندې د مایوکارډیوم یو سالمه برخه ده، هغه یو نازکه اندازه باندې پکې موجوده ده. دغه حلقه دا سالمه او نازکه حلقه چې ده د بوتیناتو له جواب څخه اروا کیږي، یعنی دا ځکه سالمه پاتې کیږي چې د بوتیناتو کې چې کومه وینه موجوده ده هغه ورته ورسیږي او په کومه اندازه باندې دا یو نازکه حلقه چې دا سالمه پاتې کیږي. 12 ساعته وروسته که چیرې په ناروغ باندې انفرکشن موجودي او 12 ساعته وروسته تاسو دا ساحه وګورئ، نو دا ساحه به تاسو وګورئ چې په کومه اندازه به خړوالی پیدا کړی یا خاصفه وي. 3 ساعتونو کې د ډي هایدروجناز انزایم د نشتوالي په نتیجه کې دغه ساحه چې دا رنګ نه اخلي او خپل نسواري رنګ د لاس ورکوي، نو ځکه دا موږ وایو چې خاصفه ښکاره کېږي. خو 40 ساعته وروسته چې 40 ساعته پې تېر شو دا د انفرکشن ساحه چې ده دا د سیانوزس سره مخامخ کېږي او سیانوټیک کېږي، یعنی ډي اوکسیجنیټډ وینه دلته د دې سبب ګرځېږي چې سیانوزس منځته راوړي او تک سور ارغوانوي رنګ لري او کېدلی شي چې د بلیډینګ یا خوندیزه د وجې څخه دا ساحه چې نقطوي شکل یا ټکي ټکي باندې ښکاره شي. د 48 نه تر 2 ساعته وروسته که همدا ساحه تاسې وګورئ ډېر شمېر نیوتروفیلونه به راغلي دلته به یې رسوب کړی یا ارتشاب به یې کړي او دا ساحه چې دا په زیړ رنګ باندې اوښتي او د یو زیړ رنګي سرحد په شکل به ښکاره کېږي، یعنې د جوړ یا د سالم برخو سره به دا یو سرحد په شکل ښکاره کېږي. 3 ورځې وروسته که چېرې تاسو انفرکشن وګورئ دلته به هایپریمیک سرحدي یعنې د وینې مقدار به زیاتي او مرکز به یې زیړ او نرم وي. 10 ورځ که چېرې تاسو وګورئ د ګرانولیشن له نظره به دغه د انفرکشن یا د تخریب شوي یا د مړې شوي ساحې ساحه چې دا به تک سور ارغوانوي رنګ باندې ښکاره کېږي ځکه ګرانولیشن ټیشو به تشکل کوي. 6 هفتې نه وروسته به د انفرکشن ساحه تاسو وګورئ چې سپین وزمه شکل به غوره کوي او فیبروټیک سکار ته چې مخکې ورته موږ تاسو اشاره کړې وه زمینه برابرېږي او په 2 یا 3 میاشتو کې دغه فیبروزس چې دا پخېږي. د انفرکشن د رغېدو یا د هیلینګ موده چې ده د هغې د سایز پورې اړه لري، څومره اندازه کې انفرکشن منځته راغلی دی او د هغوی د سرکولیشن یا لاټرل سرکولیشن پورې چې څومره سرکولیشن ورته د دې پورې اړه لري. که چیرې موږ تاسو د انفرکشن ناروغ د مایکروسکوپیک له نظره وګورو، لومړی خو دا چې کوګولیټیو نیکروزس په دې خلکو کې منځته راغلی چې دا د فیبروزس په واسطه باندې شفا کېږي، خو که په نوري مایکروسکوپ کې تاسو د مایکروسکوپ لاندې همدغه ساحه وګورئ په دې کې ګڼ شمېر بدلونونه تاسې ګورئ. په اولو 6 ساعتو کې پکې هېڅ بدلون نه ښکاره کېږي. 6 ساعته وروسته به تاسو وګورئ چې د عضلي الیاف شاوخوا ته مایع راجمع شوي چې دې ته موږ اوزیمایي مایع وایو. 12 ساعته وروسته به تاسې وګورئ چې دغه عضلي الیاف چې دي په دوی کې یو نیکروز منځته راځي چې هغې ته موږ کوګولیټیو نیکروزس وایو.
کوګولیټیو نیکروز منځته راغلی اوس د انفرکشن شاوخوا یا غاړو ته سرنډو ته به په ډېر شمېر نیوتروفیل نه تاسو وګورئ. همدارنګه د کوګولیټیو نیکروز د وجې څخه دلته پایکنوزیس منځته راځي، بیا کاریورکسیس منځته راځي او بیا کاریولایزیس منځته راځي. په اولو 40 ساعتونو کې یوازې کوګولیټیو نیکروزیس په وړاندې باندې دي. 40 نه 48 ساعته وروسته د کوګولیټیو نیکروزیس د وجې څخه هسته د منځه ځي. د نیوتروفیلونو ارتشا یا راتګ دلته زیاتیږي او دا د انټرسټیشیم خواته هم پرمختګ کوي. دریو نه په اومه ورځ پورې د دریو نه نیولې تر اومې ورځ پورې نیوتروفیلونه چې دا ټول نیکروزیس کوي او هغه نیکروټیک عضلي الیاف چې دي هغوی رغیږي او د ماکروفاجونو په واسطه باندې دوی رغېدل پیل کیږي. همدارنګه دغه د انفرکشن په ساحه کې د دوی د غاړو څخه د کاپیلریګانو او د فیبروبلاست تکثر چې دا هم پیل کیږي او بالاخره مخ په وړاندې ځي. یعنې په اوله اونۍ کې دغه ټول حادثات چې ماته نکرخې چاپېره کړي دي دا په ساحه کې منځته راځي. په دوهمه اونۍ کې چې 10مه ورځ راځي د انفرکشن د سنډو نیکروټیک عضلي الیاف چې دي هغوی پکې هیلینګ کوي یا پکې جوړیږي او دا د دې سبب ګرځېږي چې دا یو فیبرو واسکولر ریاکشن دی یا لیفي ویایي ریاکشن دی. د دویمې اونۍ په پای کې یا د 14مې ورځې په شاوخوا کې د انفرکشن زیاته برخه چې دا څنګه کېږي هیلینګ کوي جوړیږي نیوتروفیلونه پکې د منځه ځي او د انفرکشن په محیطي برخه کې کولاجینی الیاف ځای په ځای کېږي یعنې نوي کولاجن الیاف دلته ځای په ځای کېږي. درېیمه اونۍ کې د لوی انفرکشن یا د پراخه انفرکشن یا د ټرانسمورل انفرکشن نیکروټیک الیاف چې دي یا مړه شوي الیاف چې دي هغه پکې د منځه ځي او د هغوی ځای چې نوي کولاجیني الیاف نیسي او د 4مې اونۍ نه تر 6مې اونۍ پورې لاندې حالت منځته راځي. لومړی د کولاجن نسک مقدار زیاتیږي، د رګونو مقدار پکې کمیږي، د ماکروفاجونو او لیمفوسایټونو او پلازما سیل شمیر پکې را کمیږي او د 6مې اونۍ په آخره کې لیفي کولاجینی یا فیبرو کولاجینس سکار تشکل کوي او دا د دې سبب ګرځېږي چې جوړښت یا هیلینګ پکې منځته راشي.